الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه مشهور یم چې مالم د اسد په باره کې وخت راکو او په نن ریفرنس کې زه هغه متعلق سے یو څو خبرې وکړم. زما ته وایي ستا پلار خو پرېږده زه ستا نیکه پېژنم او ما سره پوره شجره ده. نو ملک صاحب له ما خپل نمبر ورکړو، مې مهرباني وکړه. ملک فتح خان خو ما نامه اورېدلې وه چې زما نیکه و، خو دا را پته نه وه چې د هغه سلسله تا سره شته. اسد متعلق ډېرې خبرې نه کوم، تنګول نه کوم، زه په خپله کامریډ نه یم. خو اسد قومي وطن پارټۍ ورله دا ذمهواري ورکړې وه چې هاشم بابر به موږ له راولې. هغه زمانه کې زما اختلافات راغلي او عوامي نیشنل پارټۍ سره، او زه عوامي نیشنل پارټۍ شړلې وم. بیا خپېما نه و راپسې به جرګې مرګې کولې، خو ما ورته ویې بس شکر الحمدلله چې تاسو نه خدای خلاص کړمه، ځکه چې د خلکو خېټې شلوئ او ملازمتونو کې پیسې اخلئ. او دا لطیف افریدی چې و دی ما نه کشر دی، زما سټوډنټ هم پاتې شوی و. نو ده نه به زما ګیله دا وه چې زمونږ هغه شلو کسانو کور کمیټي وه، نو ما به همیشه وایي چې یاره ما اول راغواړئ، دا لطیف به راغواړئ اول، ځکه چې دی زما د خولې نه خبره یوسي او ما سره خبرې پاتې نه شي. زه څه وکړم؟ اسد چې دا ذمهواري ورکړې شوه ما پسې راغو. ما ورته وویل مې خانه قومي وطن پارټي خو تاسو نوې جوړه کړې ده، تر اوسه پورې خو چې کوم دی تاسو د قومي وطن پارټۍ آئین نه دی جوړ کړی. نو ما ته وایي ته به یې جوړی که نه، بل به یې څوک جوړوي. خیر به هر حال زه کنوینس کم قومي وطن پارټۍ سره چې کوم دی ما شمولیت وکړو، او د هغه ورځې نه اسد باقاعده او زه خپلو کې وتړلی شو یو بل سره د یو پارټۍ په شکل کې. یعنې هسې خو اسد مخکې هم عوامي نیشنل پارټۍ کې شامل و، دغه یې پرېښې وه. اسد مستقل مزاجه و. د سیاست د ظاهري یا عارضي ناکامۍ نه نه یېرېدو. خپله یو نظریه یې وه، او هغه نظریه چې کوم ده د قوم پرستی وه. کامریډ شکل کې هوا، خو د قوم پرستی وه. د خپل چار پیر چل کې د ځوانانو خصوصي طور باندې ټریننګ، د خپل قوم خدمت او د خپل قوم د خدمت دپاره تعلیم، دا د هغه یو خصوصي خبره وه. نو زما خیال دی چې قومي وطن پارټۍ که هغه آفتاب خان و او که سکندر خان و، خو چې کومه ذمهواري کوم ټاسک دته حواله شوی دی هغه د پوره کړی دی او پوره ځان سره راوړی دی. او ما سره به کله ناکله چې ناوخته به راغو، نو چونکې دا لاره خطرناکه وه، خرابه وه، او د یو قوم د بل قوم سره خپلې جګړې او خپلې بدلې او هر څه کیسې وي، نو ما سره به شپه هم کوله. اسد کې یو خوبي بل هم وه،
دی به که ځان سره یوازې ناست و دی به هېڅکله نه تنګېده لوستل به یې کول سوچ به یې کولو او خپل ځان سره به همیشه خوشحاله و داسې قسم له عادت چې کوم دی د ډېرو کمو خلکو وي چې محفل نه نو هغه بیا تنګېږي نو دغه شی پکې نه و قومي وطن پارټي هغه ته ممنونه ده او زه د خدای نه دا امید لرم چې که د اسد په شان کس د اسد په مرستیالو کې د اسد په ډله کې د اسد په خاندان کې الله تعالی را پیدا کو نو موږ به ځان ته را تر غاړه باسو او موږ به ورته د اسد همغه ذمهواری ورکړو دغه یوه زما دعا ده او دې خبرې سره تاسو نه اجازت غواړم ډېره مننه مهرباني